सैफ मसाला चाट, नंबर 1 क्वालिटी, न्यू पैकिंग। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला चाट, सुर्ख मिर्च, धनिया, सालन मसाला, बेसन, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, साबुत सुर्ख मिर्च, चावल, गरम मसाला, खुश्क आम, मिक्स अचार बाजियात रेट्स पर दस्तयाब है। पता मोची लड़ा बाजार, पेशावर शहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ټول نه पहिله خو تاسو ډیر مشکور یو چې تاسو رالی او زمونږ د افطار دسترخوان کې شرکت وکړو। د ټول نه पहिله خو زه د شیربادر کیر فاونډیشن چونکې دا زمونږ د والد صاحب په نوم باندې منسوب دی، د هغه سوچ او فکر دپاره چې کوم دی نو موږ یو ښېګړې دپاره دا ارګنایزیشن کولاو کړی دی او شیربادر کیر فاونډیشن چې کوم دی دا مختلف علاقو کې کو رمضان وي هغوی الحمدلله څلور پنځو کالونه چې کوم دی نو موږ دغه شان افطاریانې کوو، ورسره په ډیسیبلیټي باندې کار کوو، چاته ویل چیر ضرورت وي، ارفنز ایجوکیشن باندې کار کوو، داسې کونډو ته چې راشن پکار وي یا داسې غربا مساکین وي یا داسې سټوډنټس وي چې هغوی فیس وس نشي لري نو هغې کې چې کوم دی شیربادر کیر فاونډیشن او زه بذات خود پیش یم، زه د پېښور چې کوم زموږ قدردان دردمند دغه چې شتمن خلک چې کوم دي کم صاحب استعداد خلک دي هغوی ته خپل طرف نه یو اپیل کوم، یو درخواست کوم چې هغوی دې راشي او په دې ښېګړه کې دي موږ سره څنګ په څنګ ودرېږي، یو خو د هغوی راتګ سره زموږ حوصله سیوا شي، بل دا دی چې ضروري نه چې انسان د پیسو په مد کې یو سړي سره هیلپ وکړي، هغه مختلف قسم راشن هم موږ ته راوړی شي، کجورو کمې وي موږ سره، د شربت کمې وي ورسره چې کوم دی د چاولو کمې وي، د چکن یا د غوښې کمې وي، نو په هغې مد کې هر یو سړی د خپل وس پورې پړلی نو یو دانه کجوره دي وي خو په خلوص دي وي او هغوی دې راشي دلته موږ سره د په هغې کې مرسته وکړي، موږ به د هغوی شکرګزار یو. جی چیرمن صاحب دا سوچ تاسو څنګه ذهن ته راغلی؟ ډېره مننه، ډېر ښه کوېسچن هم وکړو. دا سوچ چې دی اصل کې زه خپله یو د غریبې طبقې سره یم او یو میډل کلاس فیملی سره یم، نو دا درد موږ ته پته ده چې کله زموږ کور کې به دغه شان یو څیز به اویلیبل نه و او موږ به غوښتو مور او پلار ته به موږ جړل فریاد به هم کوو چې دا څیز موږ ته اویلیبل کوي، نو هغه درد زموږ په دې ذهن کې دی، بل موږ خو ګرځو د معاشره کې چونکې موږ خو په یوت باندې هم کار کوو، نو چاته چې د فیس کمې راشي یا داسې د راشن کمې راشي یا نور داسې ډېرې غټې مسلې وي نو موږ ته د دې درد پته ده چې دا خلک چې کوم دی څونه تکلیف کې وي، نو هغې دپاره موږ دا خلک چې کوم دی تکلیف له نه ورکوو، موږ ځان په تکلیف کې اچو، خپله شپه ورځ چې کوم دی په ځان باندې مطلب ځان باندې سخته تېرو، خو دې خلکو دپاره دا هم یو کوشش دی، یو ارمان دی چې دې خلکو دپاره څه وکړو او انشاءالله دا روان هم دي او بیا به هم کوو، خو دا بیا هم زه د اپیل کوم دې خلکو ته چې کوم دا زموږ صاحب استعداد خلک دي، ضروري دام نه ده چې دا مختلف ارګنایزیشن سپورټ کړي، هر یو سړی د خپل چم گاونډ کې وګوري، خو هغه غریب وي نن سبا چې کوم دي سفید پوش طبقې دي هغه چاته لاس نشي نیولی، چاته سوال نشي کولی، چې هر یو سړی د خپل د وس مطابق هغوی سپورټ کړي، کجوره دې ولې نه وي او پیکوړه دې ولې نه وي، نو زه وایم چې زه پرې خوشحالېږم، نو دا غریب سړی چې کوم دی دوی ته به ډېره حوصله میلاویږي، نو ډېره مننه ستاسو چې تاسو رالی او تاسو زموږ اواز اوچت کو. زه هغه شتمنو خلکو ته کوم وزداره خلک دي هغوی ته اپیل کوم، خواست کوم چې هغوی زموږ ایزی پیسه نمبر دی، آفیشلی نمبر دی 0343912319، په دې رابطه هم کولی شي، معلومات هم حاصلولی شي او په دې موږ ته ډونیشن هم کولی شي. چیرمن صاحب زموږ سینیر صحافي نصر الله حسرت شپاړسم جماعت تاسو سره دلته تیر کو څه ویل غواړئ؟ ډېره مننه او ډېر اهم کوېسچن هم وکړو. زه خو به د نصر الله حسد باره کې خو به دا ووایم چې زنده آباد، جزاک الله، چې دا ټایم پوره شوی نه وي د رمضان نه مخکې هم دوی پهله کنټیکټ کوي چې زه ځای ته رارسېدلی یم، زه د دې ډېر شکرګزار یم چې خپل بچي، خپل کور والا، خپل پیرنټس یې پرېښي دي او دلته موږ سره په دې افطارۍ کې شامل دي، نو ما سره الفاظ نشته چې زه د شکریه ادا کړم، خو انشاءالله العزیز زموږ کوشش هم دا دی او مقصد هم یو دی چې د دې غریبانانو، د دې غربا، د مساکین، د لاروي، د رکشو والا، چې د دې خلکو په کار راشو، دا مقصد د دوی هم دی او زموږ هم دی، نو په دې حوصله موږ ته میلاویږي چې دوی غوندې خلک، قابل خلک،
کوالیفاید خلک چې کوم دي نو د سره زمونږ هم حوصله سیوا کیږي موږ هم انسانان یو چې موږ بل له حوصله ورکو نو داسې خلک په معاشره کې شته چې موږ له حوصله راکړي نو زه د شکریا ادا کوم او کوشش هم دا دی چې د قام په کار راشو. نصر الله صاحب پہله تاسو ته خوش آمدید وایو او بیا ډېره مهرباني چې موږ ټیم موږ لاړو په څه بل غواړي چې نن شپاړسم جماعت اختر صاحب مهرباني خوشاله شي خبردار ده چې شیربادر کیر فاونډیشن چې کوم دینو د روزي نه مخکې دغه یو مهنت شروع کړو چې را موږ به ابطاري ورکو او الحمدلله هغه ثابت شوله چې شپاړسمه روزه د مسلسل 14 روزي چې کوم دینو موږ دلته دغه ابطاري دغه سیستم دی خپل غریبانو ورونو لپاره او دغه مساکینو لپاره دغه ډرایورانو لپاره او دغه د چې کوم متوسط طبقه خلک دغه لپاره دغه سیز ارنج کړی دی. چیرمن صاحب ته هم دغه ویلی او چیرمن صاحب خپل هم دغه خبره کوي چې واځي دا دسترخوان چې کوم موږ د پاره نه ورکو چیرې د تراشي خلک روټي خوري دا د مینې او د محبت یو پیغام دی کو تاسو ګورئ زموږ په صوبه کې کم حل لري زموږ په صوبه کې د بدامنۍ کم حل روان دی زموږ په صوبه کې د بیروزګاری کم حل روان دی زموږ مقصد دا دی چې دلته خلک موږ په یو دسترخوان باندې راغونډ کو او په دې کې واځي غربانو په دې کې ډېر شتمن خلک هم راځي موږ سره جماعت کوي ای وجه دا ده چې موږ مقصد دا دی چې دلته موږ شتمن خلک او غریبانان چې کوم دا په یو دسترخوان باندې کینو او دې سره موږ مینه او محبت چې کوم دین هغه سیوا کو او موږ نړۍ ته وخایو چې پښتانه یو پر امن خلک دي پښتانه چې کوم دین په یو دسترخوان باندې 300 400 500 کسان راځي او هغه ابطاري کوي زمونږ اصل مقصد دغه دی چې موږ نړۍ ته وخایو چې را پښتانه چې کوم دین امن والا خلک دي پښتانه امن خوخي دا بدامن خلک نه دي دا بدامني خوخي نو زمونږ واحد مقصد دغه دی چې موږ دلته چې کوم دغه دسترخوان لګول دي او الحمدلله ډیر کامیابی سره روان دي موږ ټول ډونر شکریا ادا کوو چې هغه چې کوم دین موږ سره پوره د اخلاص مرسته کوي او تاسو میډیا په تواصل موږ دا وایو هغه خلکو ته چې کم خلک سره پیسې وي کم خلک شتمن خلک وي هغه ته وایو چې راشي او د خلکو مهنت وکړي د خلکو سره خدمت وکړي د خلکو باندې پیسې انویسټ کړي چې زمونږ غریبانان او زمونږ خلک چې کوم دی په یو دسترخوان باندې کینی. خو تاسو د چینل کام خبر چې تاسو را له دومره ښه اکټیویټیز او اکټیویټیز هغه صادر لګي درسخان لګي چې هغه د غریبو خلکو د پاره دی نو د سیده زمانو محمد شیل خلیل له ز خپل پولټری کوآپریټیو صوبایي جنرال سیکریټری یم او ایکس نېشنل کونسل ممبر د تحریک انصاف یم ز شیربادر کیر فاونډیشن چې کم دا اقدام اوچت کړو غریبو خلکو د پاره سپیشلی نو زه د دې ستاینه کوم او ان شاء الله موږ هم سره خپل مرسته کوو ځکه دا د غریبو خلکو د پاره د هغه خلکو د پاره چې کم بیاسری دي او کم د دوه وخت روټه نشي پیدا کولو غربت د لکیر نخکته دي د علاوه چې کوم د ډاکټر صاحب چې کوم چیرمن دی دغه شیربادر کیر فاونډیشن نو زغی تم دغه ټیم تم ډیره خراج تحسین پېښ کوما چې هغه په دې لنګ ټنګ ټایم کې دومره غټ رستخان الله پاک ولې یو دغه ورکړو او زه هغه ډونرز چې کوم ډونرز دي سره هیلپ کوي د دې غریبو خلکو د پاره نو الله دې غیلم جزای خیر ورکي او زه چې د خیبر پختونخوا څومره وازداري دي سپیشلی دا زموږ د پټه دي یا زموږ د خیبر پختونخوا یا د پیښور کم مرګري د پیښور په ځړ کې اوسېږي هغه وازداري دي نو زه هغې ته پر زور اپیل کوم چې دغه ټایم دی چې شیربادر کیر فاونډیشن هیلپ وکړي دا تاسو د هغې نه کوئ تاسو د غریبو خلکو کوئ نو د دې غریبو خلکو چې کومه دعا ده دا به انشاءالله د دې چې کوم تاسو سره مطلب امداد کوئ د دې به کافي تاسو ته الله پاک اجر درکړي په دې جهان کې مو په هغه جهان کې یاره جی مونږ خو به د ډاکټر محمد عاطف صاحب چې کوم دی د شیربادر کیر فاونډیشن د دې د ارڅه به مونږ کتل په سوشل میډیا باندې خو نن زه په خپله راغم ملګري را سره دي مونږ په خپله وکتل ماشاءالله ډېر یو ښه کار کوي دي لګیا دي ماشاءالله ما خپله وکتل چې یتیمانان دي بې اسره خلک دي راځي هلته کې دي وله روجماتي پروګرام کې یو ډېر ښایسته یو ماشاءالله ډېر زبردست سیسټم سره پروګرام کوي دی او دام نه چې را اخوا دې خوا روټۍ ورکوي ښه باقاعده ښه پراپر طریقې سره لکه هر یو شیز چې کوم روجماتي کې موږ خپل کور له خوښو هغه شیز خوښوي او دلته غریبانانو له دې ورکوي نو دې باندې زه دې ډېر اپریشیټ کوم او ډېر زبردست کار کوي جی دی زړه له سکون راځي بالکل جی بالکل زړه له زمانن بالکل سکون راغو او زړه زیات خوشاله شوم د دې خلکو په خدمت کولو باندې ما ډېر زیات زما زړه ته سکون ملو شو جی